تاسو به یو خبره نوٹ کړي چې د اختر مونځ چې دی بعض زمونږ وروڼه دوی په ترتیب باندې نه پوهیږي او بعضې خلک چې دی چونکې مخکې نه ترتیب معلوم کړی نه نو د امام سره د اتباع مطابقت سم نه راځي د اختر مونځ چونکې په کال کې یو ځل وي لہذا د دې د وجې نه چې سړی کله عیدګاه ته ځي او د اختر په مانځه کې شاملیږي نو په هغې کې د دې مونځ طریقه د نورو مونځونو نه لږه بدله ده. عزیزان محترم ډیره آسان او ډیره سمپل ده چې تاسو د اختر په دې مانځه کې شامل شئ. نو امام چې کله اول نیت وکړي تکبیر وکړي الله اکبر وکړي نو چې الله اکبر وکړي نو د هغې نه پس به هغه ثنا شروع کړي یعنی امام بم ثنا وي غلی به وي او تاسو بم وایي څنګه چې موږ په عام منځونو کې تکبیر اولا وکړو سبحانک اللهم وبحمدک دا ټول ثنا موږ خلاصه کړو بیا موږ غلی شو او امام تلاوت کوي. په دقه صورت کې بم چې کله اول تکبیر وشي نو چې ثنا ټول وي بیا به امام درې تکبیرونه کوي. په درې واړه تکبیرونو کې به لاسونه کولاوي درې پیرې یعنی الله اکبر به کوي بیا به الله اکبر کوي بیا به الله اکبر کوي او بیا به امام صاحب تلاوت شروع یعنی سوره فاتحه به ووایي بیا به سورت ووایي بیا به امام صاحب رکوع کی سجده کی بیا به امام صاحب راپاسی دویم رکعت به شروع کی لکه عامو منځونو کې چې مونږ کوو نو بیا به سوره فاتحه ووایي بیا به سورت ووایي. نو چې کله په دویم رکعت کې امام صاحب فاتحه او سورت ووایي نو د دې نه پس به امام صاحب چې دی بیا تکبیر کوي. نو زمونږ ډیر ملګري په دویم رکعت کې د دې تکبیر سره ښکته لاړ شي نو تاسو به دې ځله دا ترتیب ښه زده کوئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کوئ چې نور خلک هم زده کړي. نو چې تاسو دویم رکعت امام صاحب فاتحه هم وکړه او سورت هم ختم کړه نو امام صاحب به بیا تکبیر وکړي یو تکبیر به وکړي دویم تکبیر به وکړي دریم تکبیر به وکړي چې درې تکبیرات وکړي نو امام صاحب به لاس وتړي چې د یو لمحې دپاره ولې نه په څلورم تکبیر سره به امام صاحب رکوع ته لاړ شي. عزیزان محترم دا ټول د اختر مونځ دی یعنی د اول رکعت شروعات به داسې کیږي چې تکبیر اولا به وشي او سبحانک اللهم ولا اله غیرک پورې به مونږ ټول د امام صاحب سره ووایو بیا به درې تکبیرات کوي امام صاحب لاس اوچتوي مونږ او تاسو به هم لاس اوچتو او دغسې به رکعت مکمل شي. دویم رکعت کې به امام صاحب راپاسي فاتحه به ووایي سورت به ووایي نو بیا چې کله سورت ختم کی نو رکوع ته د تلو نه مخکې به امام صاحب درې تکبیرونه کوي. دا به ټول تکبیرونه په ولاړه باندې لاس به اوچت کی الله اکبر الله اکبر الله اکبر چې درې تکبیرات ختم کی نو په څلورم تکبیر باندې به بیا امام صاحب رکوع ته لاړ شي. ډیره آسانه او سمپل طریقه ده. عزیزان محترم څنګه چې د اختر مونځ ضروری دی دقسې د دې مانځه پسې فوراً خطبه او واجبه ده او زمونږ ډیر ځوانان خلک نوجوانان دا کوتاهي غلطي کوي دا مه کوئ. دا ولې تاسو د دې ثواب نه ځان محروموئ چې یو شی شریعت زمونږ دپاره ضروري کړی دی نو په کار خدا ده چې سړی مونځ کوي نو په هغه ټول مسنونه طریقه باندې په ټولو باندې عمل وکړي. نو عزیزان محترم د هغې نه پس خطبه په خطبه کې سړی شامل شي عباداتو نه پس سړی دعا وکړي الدعاء مخ العباده الدعاء هو العباده دعا خو په اصل کې عبادت دی نو دعا ته سړی ولې کمزوري کوي بخل کوي د ده زړه ورته ستړی ستړی وي ښه تفصیلي دعا وغواړه د دې منځونو د دې خپل د دې روجو او حدیث مبارک دی چې دعا خو اصل کې عبادت دی دعا مغز دی د عبادت. نو خطبه کې شامل شئ دعا وکئ د هغې نه پس به چې دی کله د تقریب د مانځه اختتام وشي خلک سلام کوي کلام کوي او د دې نه وروستو چې تاسو کله د دې عیدګاه نه را روانېږئ عزیزان محترم نو ځان به بیداره ساتئ. الله رب العالمین رحمت په انتهایی جوش کې وي د رحمت هغه کیمرې تاسو ته لګېدلي او دا ټول بندگان الله نوٹ کوي فرشتو ته وي دوی څه وی چې الله رب العالمین تانه خپل فضل غوښتو الله رب العالمین ستانه ستا رضا غوښتله یا الله چې کم اعمال کړیو په هغه روزه کې چې کم کړیو
الله د عوض د بدلې او د هغې جزا الله رب العالمین دوی غوښتله. نو عزیزان محترم، الله رب العالمین د دې اختر د دې مانځه نه پس چې په دې لارو باندې دا خلک راځي، دا ملایکې ورته په لارو کې کینولي، د دې روجې او د دې دا ساتل او د دې جمله عباداتو د اختر د دې منځ الله رب العالمین عوض او بدله دا ورکي چې تکور ته د رسیدو نه مخکې الله رب العالمین ملائکو ته حکم وکړي چې زما د بندګانو ته بشارت او خوشحالي واوروي. په دې خبره باندې الله رب العالمین خپل قسم کوي، د خپل د ذات د خپل د دې مقدس مرتبه قسم الله رب العالمین خوري چې د الله ته د الله پاغه جلالی شان باندې قسمی چې الله رب العالمین د دې ټولو بندګانو چې کوم خلقو د الله د رضا دپاره روجې وساتلې، لوږې تندې تیرې کړې، الله ته د الله د دې مبارک ذات قسمی چې الله د دې ټولو بخشش او مغفرت فرمایلو. نو د اختر په ورځ چې د مانځه نه پس مونږ کور ته داخلیږو، عزیزان محترم په داسې حال کې داخلیږو چې انشاءالله زمونږ بخشش او مغفرت شوی وي. الله رب العالمین د دا اختر ستاسو د پاره، زموږ د ټول د پاره، د ټول عالم اسلام د ټول عالم د پاره دی الله رب العالمین د خوشحالو او د رحمتونو ذریعہ وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.